बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह पनन क्लास के बमुंगा द नाउन्स द केसेस बारे की खबर को چې کله موږ د یو ناون د کیس خبره کوو یا موږ د پروناون د کیس خبره کوو نو بیسیکلی موږ د کیس نه مطلب اخلو چې د دې فنکشن څه دی. که موږ د ناون د کیس خبره کوو نو بیسیکلی موږ د ناون د فنکشن خبره کوو چې ناون په یو سنټنس کې کوم فنکشن پرفارم کوي او د ناون د فنکشن حواله سره موږ په تیر ویډیو کې ډیټیل ډسکشن کړی دی. بعضې وخت یو ناون په یو سنټنس کې د سبجیکټ فنکشن پرفارم کوي نو د هغې دپاره موږ سره کیس بدل دی په انګلیش ګرامر کې. بعضې وخت کې یو ناون د آبجیکټ فنکشن پرفارم کوي نو د هغې کیس بدل دی. بعضې وخت کې موږ سره داسې ناونز دی چې هغه اونرشپ ښیي یا پوزیشن ښیي او موږ ته دا وایي چې دا یو آبجیکټ یا یو سیز د چا دی نو د هغې کیس بدل دی. او دغه سیم ډیفینیشن او سیم ډسکرپشن موږ سره د پروناون دپاره هم دی چې آیا پروناون موږ سره د سبجیکټ په ځای استعمال شوی دی که د آبجیکټ په ځای استعمال شوی دی. د یو پروناون په انګلیش سنټنس کې فنکشن څه دی. نو بیسیکلی when we are talking about the case of a noun or the case of a pronoun, basically we are talking about it function in a sentence, that what function that particular word perform in a sentence. چې په یو سنټنس کې د ناون یا پروناون فنکشن کوم پرفارم کوي. انګلیش کې موږ سره مختلف کیسز دي او د کیسز موږ سره د دنیا په مختلف لینګویجز کې بدل دي. دا کیس بیسیکلی چې کله موږ د ناون یا د پروناون د کیس خبره کوو نو دې دپاره موږ یو ټیکنیکل ورډ استعمالو ډیکلینشن. په دې باندې به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې خبره کوو چې ډیکلینشن څه ته وایي. موږ بعضې وخت کې د ناون فارم چینج کو، بعضې وخت کې موږ د پروناون فارم چینج کو او دا فارم موږ چینج کوو د دې دپاره چې موږ مختلف کیسز ریپرزنټ کوو یا مختلف جنډر ریپرزنټ کوو. نو چې کله موږ کیس ریپرزنټ کوو یا جنډر ریپرزنټ کوو نو موږ د ناون فارم چینج کوو. بعضې وخت کې موږ د فار ایگزامپل د هی نه جوړ کو هم ځکه موږ هغه فارم ریپرزنټ کوو. نو ډیکلینشن بیسیکلی چې کله د ناون یا د پروناون یا د ایجکټیو په فارم کې چینجز راشي نو دې ته موږ ډیکلینشن وایو. لکه که موږ د جنډر خبره کوو نو موږ د ایکټر نه ایکټریس جوړ کړو، دا ډیکلینشن دی. لایک وایز انفلیکشن یو بل ورډ دی چې دا استعمالیږي، په دې باندې به هم انشاءالله نیکسټ ویډیو کې خبره کوو. بعضې وخت کې موږ د ورب د فارم کې چینجز راولو نو هغې ته موږ بیا بیسیکلی وایو انفلیکشن. نو ډیکلینشن، انفلیکشن یا مختلف قسمه نور ټرمینالوجیز استعمالیږي کله چې موږ د یو ورډ په فارم کې چینجز راولو. اینی هاو چې کله موږ د ناون د کیسز خبره کوو بیسیکلی نو موږ د ناون د فنکشن خبره کوو چې په یو سنټنس کې د ناون فنکشن څه دی. انګلیش ګرامر کې موږ بیسیکلی چې کوم موست کامنلی کیسز استعمالیږي نو یو کیس دی موږ سره نومینیټیو کیس. نومینیټیو کیس ته موږ سبجیکټ یو کیس هم وایو. څنګه چې د نیم نه ظاهره ده دا د ناون هغه کیس دی په کوم کیس کې چې ناون از دی سبجیکټ اف ا سنټنس پرفارم کوي. چې کله یو ناون د انګلیش په سنټنس کې د سبجیکټ په ځای استعمالیږي نو دې کیس ته د ناون موږ وایو نومینیټیو کیس. لکه فار ایگزامپل زوام سم پلیئرز ور پلیئنګ فوټبال. اوس که په دې سنټنس کې موږ وګورو نو پلیئرز موږ سره ناون دی او دلته د پلیئرز فنکشن دی موږ سره د سبجیکټ. پلیئرز پرفارم کوي دی ایکشن دی فنکشن اف ا سبجیکټ. نو په دې سنټنس کې پلیئر موږ سره بیسیکلی په نومینیټیو کیس کې دی یا دا موږ سره په سبجیکټیو کیس کې دی. نو چې کله موږ سره ناون د سبجیکټ فنکشن پرفارم کوي یا دا د سبجیکټ په ځای راشي دې کیس ته موږ وایو نومینیټیو کیس اور سبجیکټیو کیس. نیکسٹ کیس ته موږ سره اکیوزیټیو کیس. اکیوزیټیو کیس ته پاره یو بل ورډ استعمالیږي موږ ویلی شو آبجیکټیو کیس. بعضې وخت کې موږ سره ناون د آبجیکټ په ځای راشي یا د آبجیکټ فنکشن کوي نو د ناون دغه کیس ته موږ وایو آبجیکټیو کیس. لکه که دې سنټنس ته موږ وګورو سم پلیئرز ور پلیئنګ فوټبال نو پلیئرز موږ سره سبجیکټ دی او فوټبال هم موږ سره ناون دی خو دا موږ سره بیسیکلی د آبجیکټ په ځای راغلی دی او د ډایرکټ آبجیکټ په ځای راغلی دی.
د ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ باره کې موږ په پریویس ویډیو کې الریډي ډسکشن کړی دی. ډایرکټ آبجیکټ هغه آبجیکټ ته وایي چې د ورب ایکشن ریسیو کوي. سم پلیئرز ور پلیئنگ, कुछ प्लेयर्स खेल रहे थे, वो क्या खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. नो बेसिकली फुटबॉल एक्शन रिसीव कई द प्लेइंग द वर्ब एक्शन फुटबॉल रिसीव कई पदे वजमाने फुटबॉल मंग सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे. नो चिकल यो नाउन मंग सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई. नो दासे केस तमंग द नाउन वायु अक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस. नो ऑब्जेक्टिव केस के बेसिकली अक्यूजेटिव केस के मंग सारा नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई द वर्ब. या कजेबल मिसाल लिखम फॉर एग्जांपल the player hit the ball. The sentence को मंग एनालाइज करो. प्लेयर मंग सारा the subject पर ज़ाहिर आगले थे. The player case ते मंग सारा nominative case. Player hit को no say hit को the ball. The ball direct object थे ज़कदा the verb action direct receive कोई. वो मंग सारा hit थे. Player से hit को ball hit को. No the ball basically the heading the action receive कोई no the direct object थे. او چې کله نون موږ سره بال دی سنټنس کې د ډایرکټ آبجیکټ په ځای راغلی دی نو د دې کیس ته موږ وایو اکیوزیټیو کیس او آبجیکټیو کیس. تھرډ کیس ته موږ سره د نون ډیټیو کیس. بعض وخت کې موږ سره نون د ډایرکټ آبجیکټ په ځای انډایرکټ آبجیکټ کې راشي. نو کله چې موږ سره یو نون د indirect object function perform کوي یا د indirect object په ځای راشي نو داسې نون ته بیسیکلی موږ وایو د نون داسې کیس ته موږ وایو ډیټیو کیس. فار ایگزامپل ما تیر ویډیو کې یو ایگزامپل درکړو چې I teach you English. اوس په دې سنټنس کې موږ سره دوه آبجیکټ دي. I موږ سره پروناون دی دا د سبجیکټ په ځای راغلی دی نو د پروناون دی کیس ته موږ وایو نومینیټیو کیس ځکه دا د سبجیکټ په ځای راغلی دی. टीच मंग सारा वर्ब थे. यू मंग सारा ऑब्जेक्ट थे और ऑब्जेक्ट इंग्लिश मंग सारा ऑब्जेक्ट थे. मंग सारा पदे सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट थे. उस यो ऑब्जेक्ट दादे चाहे तो वर्ब एक्शन रिसीव कई ना अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे. आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. नो द इंग्लिश बेसिकली द टीच द वर्ब डायरेक्ट रिसीव कई नो द मंग सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे. او چې کله یو نون موږ سره ډایرکټ آبجیکټ وي نو هغه کیس ته موږ وایو اکیوزیټیو کیس. نو د انګلیش کیس دلته کې په دې سنټنس کې د اکیوزیټیو کیس. یو بیسیکلی ایکشن ریسیو کوي د ډایرکټ آبجیکټ. ان ډایرکټ آبجیکټ هغه آبجیکټ ته وایي کوم آبجیکټ چې موږ سره د ډایرکټ آبجیکټ ریسیو کوي. آی ټیچ انګلیش خو انګلیش زه چاته خیم نو دا ډایرکټ آبجیکټ بیسیکلی ریسیو کوي یو. انګلیش ز تاسو تخیم نو دا یو موږ سره انډایرکټ آبجیکټ دی ځکه دا د ډایرکټ آبجیکټ ریسیو کوي. ز ټیچ کوم س ټیچ کوم انګلیش ټیچ کوم انګلیش چاته ټیچ کوم تاسو ته ټیچ کوم نو تاسو دا انګلیش بیسیکلی ریسیو کوئ نو انګلیش ډایرکټ آبجیکټ دی. نو انډایرکټ هغه آبجیکټ وي چې کوم ډایرکټ آبجیکټ ریسیو کوي. نو چې کله یو نون یا یو پروناون موږ سره په انګلیش کې د انډایرکټ آبجیکټ په ځای راشي نو داسې کیس ته موږ د نون یا پروناون وایو ډیټیو کیس. ډیټیو کیس د انګلیش هغه کیس دی کله چې یو نون مونږ سره یا یو پروناون مونږ سره د انډایرکټ آبجیکټ په ځای راشي. یو خبره یاد ساتئ چې کله مونږ د نون د کیسز خبره کوو نو د نون کیسز او د پروناون کیسز مونږ سره سیم دي. مونږ سره نومینیټیو کیس د نون هم دی او د پروناون هم دی. مونږ سره اکیوزیټیو کیس د نون هم دی او د پروناون هم دی. لایک وایز مونږ سره ډیټیو کیس د نون هم دی او دا مونږ سره د پروناون هم دی. نو ډیټیو کیس هغه کیس ته کله چې یو نون د انډایرکټ آبجیکټ په ځای استعمال شي. یا که زه دا داسې کم I teach students English نو د یو په ځای به زه داسې کم I teach my students English. نو دلته کې موږ سره بیسیکلی I سبجیکټ دی, teach verb دی, my student indirect object دی او English direct object دی. نو د my students یا د student کیس ته موږ سره ډیټیو کیس. بل کیس ته موږ سره oblique کیس. oblique کیس د نون هغه کیس ته وایي چې کله موږ سره یو نون the object of the preposition په ځای راشي. object of
the preposition. چې کله یو noun موږ سره object of the preposition وي نو د noun دغه case ته موږ وایو oblique case. د oblique case لپاره رنن مارټن په خپل هائی سکول انګلیش ګرامر کې د اکیوزیټیو ورډ استعمالوي چې د object of the preposition لپاره چې کوم بیسیکلی د noun کوم case ته موږ سره اکیوزیټیو case دی. نو د رنن مارټن مطابق oblique case ته موږ اکیوزیټیو case هم ویلی شو او oblique case موږ جدا هم استعمالو چې کله noun د object of the preposition په ځای راشي. For example که زه یو example ولیکم my car broke down on the way. My car broke down on the way. My car د subject په ځای راغلی دی د دې case nominative دی. broke down موږ سره verb یا verb phrase دی. on موږ سره preposition دی. تیر ویډیو کې موږ په دې باندې ډیټیل ډسکشن کړو چې د preposition نه پس د انګلیش ګرامر کې یا noun راځي یا pronoun او د noun یا pronoun چې کله د preposition نه پس راشي نو هغې ته موږ وایو object of the preposition. اوس وی موږ سره دلته کې noun دی لارې ته وایي my car broke down on the way زما ګاډی په لاره خراب شو میری ګاډی راستے پر خراب ہو گئی یا on the road. نو دا به موږ سره noun دی بیسیکلی او دا د preposition نه پس راغلی دی نو ځکه چې د preposition نه پس کوم noun یا pronoun راشي هغې ته موږ object of the preposition وایو او کوم noun چې object of the preposition په ځای راشي د هغې case ته موږ انګلیش ګرامر کې وایو oblique case. نو وی دلته کې بیسیکلی په oblique case کې دی. د رنن مارټن مطابق دی ته موږ accusative case هم ویلو شو. likewise موږ وایو he goes to school. په دې سنټنس ته موږ وګورو نو he د subject په ځای دی دا nominative case دی go verb دی to preposition دی او د preposition نه پس د school noun دی. د preposition نه پس چې کوم noun راشي هغې ته موږ وایو object of the preposition. نو د school object of the preposition دی ځکه دا د preposition نه پس راغلی دی او د دې case ته موږ وایو oblique case. likewise یو بل case ته موږ سره چې کوم case ته موږ وایو genitive case. genitive case ته موږ possessive case هم وایو. جنیټیو کیس یا پوزیسیو کیس د نون هغه کیس ته وایو چې کله یو نون اونرشپ یا پوزیشن ریپرزینټ کوي. بعضې وخت کې د انګلیش ګرامر کې موږ د نون پوزیشن شو کوو موږ دا خبره ایکسپلین کول غواړو چې یو آبجیکټ یا یو سیز چاته بیلونګ کیږي نو دغه کیس ته موږ وایو جنیټیو کیس یا پوزیسیو کیس. فار ایگزامپل زه وایم this is Ali's car. دا ګاډی د چا دی this is Ali's car نو دا کار بیسیکلی noun دی او Ali's د دې ګاډي پوزیشن شو کوي چې دا ګاډی د چا دی دا کار د چا دی دا د Ali دی. نو Ali's بیسیکلی پوزیشن دا Ali دا noun پوزیشن شو کوي چې دا ګاډی د کار belongs to Ali. دلته کې د Ali اونرشپ یا د Ali پوزیشن ښایي. پوزیشن مین چې یو آبجیکټ یا یو سیز دا د چا دی یا د دې اونر څوک دی نو د ګاډي اونر Ali دی. د Ali دی کیس ته موږ په انګلیش ګرامر کې وایو جنیټیو کیس اور پوزیسیو کیس او نارملی دې دپاره اپاسټروفي استعمالیږي. دا اپاسټروفي ده او ورپسې اس کېږي چې کله موږ سره نون سینګولري Ali's car. لایکوایز بعضې وخت کې موږ سره پلورل راشي نو هغې پسې موږ صرف اپاسټروفي کوو لکه boys toy نو بیا موږ boys toy نه وایو ځکه موږ سره ډېر هیسنګ ساونډز بیا جنریټ کېږي په دې باندې موږ تیر ویډیو کې ډسکشن کړی دی. بعضې وخت کې موږ سره یو نون پلورلي لکه children نو هغې پسې بیا موږ اپاسټروفي هم کوو او اس هم کوو لکه children's house فار ایگزامپل ځکه چې children پلورل نون دی خو دا په اس نه ختمیږي. نو که یو نون سینګولري نو موږ سیمپل هغې پسې اپاسټروفي وکړو بیا اس وکړو. د دې وضاحت په زه دې ځای وکړم که یو نون موږ سره سینګولري فار ایگزامپل موږ سره Ali شو نو موږ داسې ولیکو Ali او بیا اپاسټروفي وکړو اس Ali's car. بعضې وخت کې نون پلورلي لکه boys خو boys already په اس ختمیږي نو بیا موږ اپاسټروفي پسې اس نه کوو صرف اپاسټروفي وکړو boys car.
بعضې وخت کې یو ناون پلورلی لکه چلډرن خو هغه په اس نه ختمیږي نو هغې پسې موږ اپاسټروفي وکړو بیا اس وکړو لیټ سې چلډرنز کار. بعضې وخت کې موږ سره دوه ناون راشي او موږ د دواړو پوزیشن ښو لکه زه وایم چې علي اینډ احمدز کار نو بیا دواړو ناون پسې موږ اپاسټروفي نه کوو صرف یو پسې وکړو علي اینډ احمدز کار. د دې مطلب دا دی دا ګاډي د علي هم دی او دا ګاډی د احمد هم دی. نو جنریټیو کیس ته ریپرزینټ کولو لپاره نارملی انګلیش ناون نه بس موږ اپاسټروفي وکړو بیا موږ اس وکړو. د جنریټیو کیس موږ سره د پروناون هم وي خو په هغې کې موږ اپاسټروفي اس نه کوو لکه زه وایم دیس از مای کار نو د مای چې کوم کیس دی نو هغې ته جنریټیو کیس وایي او ته موږ پوزیسیو کیس وایو. لایک وایز موږ سره د انګلیش ګرامر کې یو بل کیس هم دی چې هغې ته موږ وایو ووکیټیو کیس. ووکیټیو کیس بیسیکلی دا د اډرس کولو لپاره استعمالیږي چې کله موږ یو پرسن یا یو آبجیکټ اډرس کوو. دې ځای باندې دې زه وضاحت وکړم چې کله موږ د ووکیټیو کیس خبره کوو نو بیسیکلی ووکیټیو کیس د ناون هغه کیس دی چې کله موږ یو پرسن یا یو آبجیکټ موږ اډرس کوو نو د اډرس کولو لپاره بیسیکلی چې کوم ناون استعمالیږي هغې ته موږ وایو د هغې کیس ته ووکیټیو کیس. فار ایگزامپل زه وایم علي could you please come here علي could you please come here نو دلته کې په دې سنټنس کې زه د علي نه علي ته درخواست کوم چې علي دلته راشه could you please come here علي क्या आप यहाँ पर आएंगे क्या आप यहाँ पर आना पसंद करेंगे इसका मतलब है कि आप यहाँ पर आ जाए چې ته دلته راشه نو دلته کې بیسیکلی موږ علي اډرس کوو علي ته موږ आवाज کوو نو کله یو ناون چې موږ د आवाज کولو لپاره یا د اډرس کولو لپاره استعمالو د ناون دغه کیس ته موږ وایو ووکیټیو کیس. انګلیش ګرامر کې نارملی موږ کیس د ناون فنکشن ته وایو چې ناون په سنټنس کې کوم فنکشن کوي د هغه فنکشن په بنیاد باندې د ناون موږ سره کیسز دي. یو کیس ته موږ وایو نومینیټیو کیس یا سبجیکټیو کیس دا د ناون هغه کیس ته چې کله یو ناون انګلیش سنټنس کې د سبجیکټ په ځای راشي. بل کیس ته موږ وایو اکیوزیټیو کیس یا آبجیکټیو کیس دا د ناون هغه کیس دی چې کله یو ناون د ډایرکټ آبجیکټ په ځای په یو سنټنس کې راشي. بل کیس ته موږ وایو ډیټیو کیس دا د ناون هغه کیس دی چې کله یو ناون د انګلیش په سنټنس کې د انډایرکټ آبجیکټ په ځای راشي نو هغه کیس ته موږ وایو ډیټیو کیس دا ډایرکټ آبجیکټ دی. اکیوزیټیو کیس او ډیټیو کیس موږ سره انډایرکټ آبجیکټ دی. اوبلیک کیس د انګلیش ګرامر کې هغه کیس ته وایي چې کله یو ناون د آبجیکټ اف د پریپوزیشن په ځای استعمال شي. جنریټیو کیس یا پوزیسیو کیس هغه کیس ته وایي چې کله یو ناون د اونرشپ لپاره استعمال شي یا د یو ناون پوزیشن موږ خو موږ دا میسج کنوی کول غواړو چې دا سیز د چا دی نو دغه کیس ته بیسیکلی د ناون دغه کیس ته موږ وایو پوزیسیو کیس یا جنریټیو کیس. ووکیټیو کیس چې کله یو ناون د اډرس کولو لپاره استعمالیږي موږ چاته आवाज کوو موږ چاله आवाज ورکوو یا یو سیز موږ اډرس کوو یو آبجیکټ سره موږ خبرې کوو هغه پرسونیفای کوو نو دغه کیس ته موږ وایو د ناون ووکیټیو کیس. د کیس کې ډیکلینشن څنګه کیږي په دې کې انفلیکشن څنګه کیږي ان شاء الله په هغې باندې به نیکسټ ویډیو کې ډیټیل ډسکشن کوو. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به ملاقات کوو. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تھینک یو سو مچ.